السلام علیکم. د انساني حقوق کمیشن د 2023 خپل ریپورت شایع کړی دی او د هغې فګر چې وګورئ نو ډیر تشویشناک دی د پاکستان باره کې. هغوی ویلي دي چې په تیر یو کال کې په 2023 کې 700 د دهشتګردۍ حملې شوي دي چې په کم کې 1524 کسان مړه شوي دي او 1463 کسان چې دي زخمی دي او دا تیر شپږو کالو کې د ټولو نه سیوا بدترین کالو 2023. د هغې یو بنیادي وجه ده زموږ د حکومت او د ادارو توجه صرف او صرف سیاسي مخالفینو طرف ته ده. په دې وجه د امن و امان صورتحال دومره خراب دی چې په تیر شپږو کالو کې دا هایست ده چې 200 دهشتګردي حملې شوي دي، 1524 پکې مړه دي او 1463 کسان پکې زخمی دي. بیا 618 کسان چې دي په پولیس مقابلو کې وجلي شوي دي، 33 کسان چې دي داسې دي چې په حوالات کې وجلي دي او 24 کسان د حوالات نه بهر وجلي دي. دا د پولیس د تشدد ریپورت دی. بیا 226 ښځې چې دي هغه د غیرت په نوم باندې مړې شوي دي، لکه د خپلې مرضۍ وادو کې یا دغه معاملاتو کې د غیرت په نوم باندې 226 خواتین مړه شوي. خو د ټول نه تشویشناک پکې بل خبر دا دی چې روزانه ایوریج 11 ماشومانو سره بدکاري ریپورټ شوې ده په ملک کې. 11 ماشومانو سره روزانه بدکاري ریپورټ شوې ده او 2 کروڑه او 26 لاک ماشومان د سکولونو نه بهر دي. دا د انساني حقوق د کمیشن غټې خبرې دي. نور چې تفصیلات ګوري نو زړه دې خفه کیږي، کتې نشي ویلی نشي. بیا پکې دا ده چې کم د لاپته افراد معامله ده او د هغې لا کم کمیشن جوړ شوی دی باره کې ویلي چې بالکل ناکامه شوی دي او د لاپته جبري غیبولو مسله چې ده هغه په حقه ځای ده، اوس هم اغوا کیږي، لاپته کیږي او دا کم کمیشن چې ول حکومت جوړ کړی، ادارو جوړ کړی، هغه د دې مسلې حل کې ناکامه دي. نو یو خبره خدا چې په تیرو شپږو کالو کې 2023 د دهشتګردۍ د ټول نه سیوا متاثره ډېرې کاروانې شوي دي او مین وجه دا ده چې زموږ ادارو خپل کار کو صحیح کولی او سیاسي مخالفینو خلاف د انتقامي کاروانې حکومت او ادارو پرېښې وي نو عوام به د سکون په ځای و. 1500 کسان پکې مړه دي، 1400 پکې زخمیان دي، پولیس مقابلې دي او الله دې د پاکستان په عوامو او په پاکستان خپل فضل وکړي، ځکه چې زموږ د حکومت او د دې خو د عوام ته وچه دشمني شروع کړې ده او عوام ته نه ریلیف ورکوي نه د حفاظت بندوبست کولی شي. الټه چې کم قسم ناشنا ظلم دی او که څوک عوام د دې خلاف خبره کوي یا احتجاج کوي نو بیا پې د دهشتګردۍ او دغه مقدمې قایمیږي او د دهشتګردۍ هغه قانون دومره غلط استعمال وشو چې اوس خلکو ته هغه اصلي دهشتګردي مزه ښکاري او دا کومه چې ده نو اخواسم ده. الله دې زموږ ملک په آئین او په قانون باندې وچلی. د پاکستان بقا صرف او صرف د آئین او په قانون کې ده. د پاکستان د مسلو حل صرف او صرف په آئین او په قانون کې دی. څوک چې د دې نه روګرداني کوي یا د دې آئین او قانون نه مني هغه غیر جمهوري قوتونه ملک ته نقصان رسي. الله دې زموږ په ټولو باندې رحم وکړي او دا ښکلي ګل ګلزار ملک دی د په خپل فضل باندې الله ټیک کړي. پاکستان زنده باد. خو سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته.